جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دروزی سره خواته یو دونکاچه جو ته موږ وایو چې چوت غونډه ځای دی دا اصحاب صفه ده په دې دونکاچه باندې بس صحابه کرام طالبان ناست صحابه کرام چې کوم د دین طالبان واځي ټول د دین طالبان صحابه کرام ټول د دین طالبان خو سبا کې خاص بداسیو چې هغه 24 غنټې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست پیغمبر علیه السلام دی وخت کې څه کوي هغه به کته دی وخت کې څه فرمایي هغه به یادول دا ټول د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه د صحابه کرامو جمع کړي دي یاد کړي دي او نن دی امت په کتابونو کې ملاو یو صحابي راغی یو صاحب هغه د خپل ورور شکایت وکړ چې جی زما ورور دې ته کې تاسو سره ناست دي کار خاصه نه کوي به زه غونډه ورځ لګیمو کار روزګار کوم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد فرمایا د دې برکت الله پاک تعالی رزق درکړي دې دین زده کوي د دې برکت الله پاک تعالی رزق درکړي په الله قسم داسې مشران مونږ لیدلي دي داسې مشران مونږ لیدلي دي د ماشومانو پلاران چې هغه وایي دا بچي نو قرآن وایي د دې برکت ما ته الله رزق راکړي زما تنخواه زما کاروبار کې الله برکت اچي داسې مشران مونږ لیدلي دي داسې مور پلار مونږ لیدلي دي چې خپل بچي د قرآن نه راپاسي سبق نه راپاسي وی راپاسي دیالي مزدوري کوم مالا پیسې ګټه پرې دا په سبق نه سره جوړي داسې مشران مونږ لیدلي دي محترم عرض مدا کو چدي ابتداء د مدرسې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي نه شوی دا محتاج اسلام شو عمره له صاحبان لاله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حاضرې دتی ورشي دقلتا باب السلام باندې ورنوزي لا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه نه شروع شوی اذن مخ کی او دن کاچه دي نور خاطر طرف ته دن کاچه یو ټاپه د پای باندې خلک زیو درګه د نفل کې لکشان تلاوت کوي لکه په دې باندې د صحابه کرام دین زده کړی دي صحابه کرام ته عبادت کوي ډیر برکت دي الله دې موسی ورته بار نصیب کړي معارض مدا کوم به مدرسه د جمعات کې مسجد نبوي له شروع شوی دا غیر نن د موضوع دین حاصل کړي کنه دا د هغه صحابه کرام قرباني وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهنتو او د هغه مسجد نبوي دا سفر دلان دي دا صحابه کرام ناست دومره قربانو سره جوړ تیر کړل د صحابه کرام قرباني تیرولې طالبان هم تیر کړی دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرباني تیر کړی دا قرباني پټه خونې ده چا صحابه کرام په حدیث باندې کې راغلي واقعات ذکر کیږي وی اکثر بغون سب تلوګي د لاس را پرې وته دومره خوراک بنو چې چا په خړلې وي چې مې دې ته ستلې وی کجوري به راځري وي وی کجوري به مون خړلې پای به گزاران کو چا ته پوسو کو حضرت په کجوري باندې به وخت تیرې دو یا کجوري کو بیا کېږي کجوري به چې خط شنو به اړو کې په کې چولې هغه مو چوبل قرباني خلق تیری دین دپاره خلق سخت تیری دین دپاره دین داسې اسې په اسانه نه راځي